جی کتونکو دی وخت کې مو په ساتین کې موجود یو او په ساتین کې یوې داسې کورنۍ سره موجود یو چې هغه ډېره غریبه او بېوسه کورنۍ دی د دغې چبوترې لاندې ژوند تېروي دا تاسو چات لیدی شئ کوم چات یې د برانت دپاره موضوع نه دی کله باران شي نو دا ټول چات څه کېږي دغه چات لاندې تقریبا د دغې کورنۍ 8 کسان چې کوم دی هغه ژوند تېر دی وخت کې د کور مالک مو سره ولاړ دی حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بس الحمدلله تاسو مې خدای پاک راخمه که تاسو مو ته بلنه راکړله مو دغه ځای کې پاتې کېږو تقریبا کم از کم د مو 15 کاله په دې ځای کې وشولو چې مو دغه ځای کې پاتې کېږو څو کسان یو کور کې مو تقریبا 8 کسان یو مو په دغه کې ژوند تېروو او د مو هېڅ واسطه نشته هېڅ واسطه نشته څو بچي دي و بچي مو لکه څلور بچي دي خو هغه دوه ما بوله هغه کنډن دي ځکه چې د هغې و تور زړیان دی و غړیو کې رډونه لګېدلي دي و بل دا شی دی چې لکه مړ نه دی و صرف نور خاتم دی و هغه بل هم بیمار دی هغه هم د کار والا نه دی چې هغه څه کاروبار وکړي یا څه ژوند وکړي یا 15 پیسې وګټي که نه بیا هغه خو په ځای پرېږدی چې زموږ کور والا دی هغې د دماغو د بیماري ټینشن هم دی ورسره پیله 2004 کې ورته لګېدلی و بیا هغه نه علاوه د ایټپریټ تبه ورسره مرګلي شوي دي نو زموږ په خپل ځنې ورته څه واس نه رسېږي چې هغه د علاج وکړو دا څومره ټایم کېږي چې تاسو دغه چات لاندې ژوند تېروئ یاره تقریبا کم از کم د مو 15 کاله کېږي چې مو دغه چات لاندې ژوند تېروو خو اوس کې تر پلې هغه مخکې څه نه څه ګزاره یې کوله هغه تر پلې نه وي مونږ پایله څه کیمپ نه راوختلو هغه تر پلې ښې وې که نه ګزاره یې کوله خو اوس کې تر پلې زړې شولې بیکاره شولې باران کله وشي بیا څه مسله باران وشي لکه څنګه بار دوغ نوند وي ورکې لختې بهیږي همدغه شی د مو دغې چپړې لاندې لختې وي اوړه خراب شي و د مو خو بېوسي دی اوړه واخلو هغه څه باران وشي بس بیا څه اوړو ته ښځې ورتېرې شي یې ته دې نه خو یې خاټه جوړه کړې دی تاسو ښځې نوران هر څه لکه څومره خوراک سامان هر شي همدغه هر شی هم پندې چپرې کې وي و مو المستی هم پندې چپرې کې وي د مو حساب کتاب هر شی همدې چپرې کې وي دقسې د مو لوښي څه بار ایسته دي د دې د وجې نه چې مو دغه باندې برنونه ورېږي دې وجې چې د مو خبرې ته غوږ ونیسو چې چپرې کې ځای نشته هغه یو دوه کټونه د یوه کاټ باندې زه څمل او یوه کاټ باندې بیماران څملي دا نور پکې رونده په ډاک څملي بهر څملي دا چې بهر څملي دا اوس خو ویدنې دي د ګرمي موسم دی اوس خو دغه ځای کې یو شاید د کلایي کې څملي خو بیا ژمي کې دا مسله وي چې بس بیا دوی په ډاک څملي و مو اوس هماغه کاټ باندې څملو که نه نو اوس بس دا حساب کتاب دی چې بس د مو ډېره بېوسي دی که نه و تاسو مو ته راغلي یو الله پاک چې تاسو قدمونه په نیکیو بدل و که مو سره د هرې ادارې والا وي خو چې مو سره څه ټون کولی شي د مو خوار غریب سره مدد کولی شي الله پاک دې سره مدد وکړي کاروبار چی کوئ زه کاروبار کله د داړي کار کوم چې داړي کار وي بس داړي کار کوم چې بیا داړي کار ختم شي بیا کوز کوډبري ته کوزېږم بیا ویښتان جوړوم خو په هغه باندې ورځې کې 100 روپۍ 80 روپۍ یو نیم سل دغه شی میلاو شي بس په هغه باندې خو که سوچ وکړې د کور چېرته چلېږي ځکه چې بیماری شي رنځوری شي و خوړل څښل شي که نه نو بس په هغه باندې کار نه چلېږي غوټې غوټې بنګلې جوړې دي دا خلکو سره امداد نه کوي یاره دغو غریبانو باندې خدای رحم وکړه اوس پرې موږ سره هېچا څه مدد نه دی کړی نه چا د پیسو مدد کړی دی نه چا څه داسې هغه مدد کړی دی داسې یو نیم سړی به وي چې مثال هغه موږ سره پروژې کې یا روژې نه علاوه څه لږ ځګ مدد وکړي که نه 1000 2000 یا 3000 نو داسې خو ښه په هغه باندې خو که سوچ وکړې د غریب سړي عمر نه تېرېږي که نه خو هغه څوک یو توړه راوړه دغه نه مو یو څه بیماري رنځوري قرضه در باندې وخت وي د دوکانه مونکانه که نه ښه هغه ورکړه اوس هغه کې لوړ شي او دا ژمی روان دی تاسو به راتلونکي ژمي کې همدلته به ټایم تېروئ اوس دا ژمی روان دی رښتا خبره دا دیوالونه وخته مخکې روغ اوس دا په هر ورځې باران وړي جوړوي بیا یې رنګوي که نه نو اوس موږ ژمي ته په دې وجې خفه یو چې نه د مو څه د تنبو واس رسېږي دروازه مروازه نشته دروازه مروازه یا نشته دی هېڅ یا نشته نه هم د تنبو څه واس رسېږي چې تنبو واخلو خیمه و نه هم د کرایې واس رسېږي چې په کرایې مکان ونیسو ځان ته و خبرې ته غوږ ونیسه که نه هغه کې ژوند تېر
بالکل دا ځای کرایه ده نه خلی ته کوم ځای دا ځای کرایه اوس پرې نه دی غوښتي خو دې کې مو دا چپره خپله جوړه کړې دی ورکې کمرې شتون او که کمرې وای بیا به کرایه غوښته خو کمرې شتون او دا چپره مو خپله جوړه کړې دیو متیلی مو څوک کمره جوړه خو کرایه واسه مطلب نه لري که کرایه کور که دغه نه تو صوبه سره بیا بچی رسو اوس دغه ځنه مو بسلو بیا به وډو کې ویان چې ته که خیمه وکړه دا ترپلې وی چې ته لګوو چې ته خیمې پورې واس منشته نه خیمې پورې واس منشته د مو دا واس نشته ریښتا خبره ربنه کوي چې مو ځون ته نیم سر چینی سبعی د پر پیدا وکړو دا واس منشته چې دا واس مو وای نو بیا خو بعد نه واخو مو وسه پرې مو چې دغه دا که سوچ وکړي دا شاید لکه ډاکه سي مو دا شې ټیم تیرو لکه په ډاګ وخت لري او د دې واجب نه تیرو چې د کرای واس منشته کني ځایو نه شته په 15000 ملويږي پشکی بنیا ملويږي خو خبره ده چې مو نه د کرای واشتونم د پشکی واشتو د دختم بو واس منشته دغه خپایو چې د ساق جمع راغلل مبدا برانونو کې د سړک د یخنی کې بدمو دا وخت څنګه تیرو کنه خو خدای په تاسو نه بس تاسو باندې خدای په خره مکه تاسو مو پښتنه چارو کڅوک مو کتون کې کوم یو تاسو سره مرسته کې یا امداد کې تاسو خپل موبایل نمبر شته و مصر خپل موبایل نمبر شته او بالکل شته مصر موبایل نمبر تاسو لګوي خپل د مو موبایل نمبر 0306 10 90 463 بیا وایو 0306 10 90 463 دا تو خپل نمبر دی دا د خپل نمبر دی او 0306 10 90 463 دا د خپل نمبر ټیک شو ایمو څومره کتون کې دی هغه په خدمت کې وو د مو د ارزوي خصوصا کوم د مو مسافرون دي چې هغه بهر ملکونو کې مشته دي چونکه هغه زړونه ډېر رحم دي لوي ډېر رحم ورکوي زړونو دغه په زړونو کې او خاص کر د شي غریبانو خلکو سره چې کله غوي مرسته کوي نو بیا د کومي مسافرون دي دغه مرسته ټولو نه زیاتې وي نو باغوي ته د خاصو کو یا مودل ته کومي لګي کې مخیر حضرات دي یا کوم مو چارواکي دي چې رادا کوم متاثره کورانه دوی سره امداد وکي او کم از کم راتلون کې جمی کوم ساړه ده دغه نه د سر پټول دي پورا دوی ته واخما کچيري ملوشي دا ډېر راخوي نو کوم خلک چې دغه کورانه سره مرسته کول وړي نه کوم نمبر دی هغه دی وخت تاسو په سکرین باندې هم بریخي په دې نمبر تاسو دوی سره رابطه بیواسه کورانه د دې سره څنګه یو ګوندی دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام حسین بھائی تاسو مو ته لکه دا خاندان حواله سره د فیملی حواله سره تاسو مو ته معلومات راکړو یقینا دوی دغه چاتلون د ژوند تیری دروازې نشته ګړکای نشته او کې خیمه نشته کله باران شي نو بیا د چاته څکیږي د څومره وخت دوی دا مصیبت بالکل یاره 4-5 سال نه دوی دا مسله دی او ټول څه کوم مهیر حضرات هم د کلی کې ډاکټران دي لکه ډیر غټ خلک موجود دي هغه وسه پرې دا ونه نو زمو سره کلی کې یو داسې انسان فروت دی چې هغه د پرمو یو خیمه غم چې ته نو نور د دې مسایل خودم رضیوتی چې هغه ډیر زیوتی ځکه چې وسه پرې مور زړه مور دی هغه بیمار دی ټایفاید یا دی او ډیپریشن یا دی های ډیپریشن دی صرف خپل بچای د لوسه ځکه چې هغه روزګار قابل نه دی کنه روزګار نشي کولای نو پوتې شوی برنه ولا خبره چې کله بارون شي دی کور وانګړ کې بیا فرق نه وي مخفل حالت په سترګو لیدلای دي چې دی نه کور کې صندوق وړه هر شی لندوي سوب کې تو ویلې چې پوسه چات نشته په چات کده ترپل لګیدلای دی هغه ترپل د 4-5 کول دی نوې ترپل واس نشته دی هغه چې مو د نیم کیلو چینی واس نشته دی چې بګی ته کور ته وروړم نو مخفل مته پاته د مسره نګدې پتی کیږي مسره یو جماعت کې مونږ کوي الحمدلله مسلمان دي او زه ټول دغه مسلمانانو ته پوښولې ریکوست کوم چې کوم د خپل محلي کې فرتري داخل دوی د فرق پی دي ملدوري قرآني دي کور وړیا دوی سره امدادو کې دوی خپل دغه محلي کې دغه غلې کې 10 یو کور شته هغه ځون ته په 2 کروڑ تقریبا 3 کروڑ باندې خپل ځای جوړ کړی دی هغه وغړي بل څه د ضرورت دیواله وسره ټچ دي تقریبا بالکل آمنے سامنے دي سره او باقي کلی کې دي نه علاوه ډاکټرون شته دي نوکریان ولا ټول نوکر پیشه خلک دي ټول تعلیم یافته ایجوکیټډ خلک دي او فیملی دومره بیواسه واغه باوجود دومره بیواسه ژوند تیری دینه مخکې مسره دي کلی کې یو کس پروت و اندسي
حال اول چې ونه خستو او هغه ډېر زیات غریب و هغه په خپل ډیپریشن مریض و بیا هغه د لوسې و داسې واقعیا وشوله څه تاسو ته پاته وه چې خپل کور والا او بچي یې ویشتي وو هغه صرف اندي د وجې نه د فاقې د ډور د وجې نه ویشتي وو نو موږ ټولو ته دا ریکویسټ دی مسافر ورونو ته چېرې دا یو حقیقت دی د تاسو په سترګو کسئ چې څومره تاسو نه کېدلی شي دوی سره مدد وکړئ ډېره مننه